تیر ورځو کې مې چانه پښتنه وکړه مالکه واده دې کړی دی او جی څومره موده شوې 3 کاله وشو ما څوک دې کړی دا وی بس ډیره مې خوښه وه خدای راکړه نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډیره خوښه وه که اوس دې ډیره خوښه ده ویل نه د واده نه مخکې مې خوښه وه اوس دې خدای په توپه ولګوي تاسو خیال راغی د دنیا عشق او مینا هغه دا شی دی چې وخت تېرېدو سره بیا وایي اوس دې خدای په توپه ولګي یا ورپسې مړ کېدو به نو عرض مې دا و چې د الله سره مینا هغه ده چې هغه وقتاً فوقتاً زیاتیږي. مولانا مدنی رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کې چې حساب او کتاب کیږي نو الله به مونږ ګورو نو هغه وی چې حساب به الله په خپل چې کوي نو التب دو قسمه خلق مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخې ته به حجاب وي الله به ورته ځان نه ښیي پس پرده به سوال او جواب کیږي او نیکانو سره چې حساب کوي نو بے پردې به سوال او جواب کیږي. نو بیا طالبانو ته وایي چې د دې داسې مثال دی چې وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې دی هغه نورم تیزیږي. لکه یو بیا ورته دا وویل یو عاشق د یو مولانا تقریر کې واورېده چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات بکیږي. قبر کې تا چې قبر کې کیدی او خلک در نلار شي او ملائکه در تراشي نو د رسول الله تصویر به ور سره او در تبه خو چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده وا نو دی ورته وایي چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے دا میں اوریدلی چې په قبر کې زما د محبوب تصویر خو ده کیږي نو زه د اجل انتظار کوم چې خدای زر مرګ راواله چې مرشم چې وی ګورم. اوس مونږ څنګه تاسو ته کو زه وایم چې قبر کې د رسول الله انتظار کیږي چې د جمعات نوځي خدای ټول مړکا امین به پیو کوي دغه وجه دا چې هغه خون باندې ته پوی نه کنه هغه مزه تاسو لسته نه ده هغه مزه تاسو کله نه دې سړی دا مزه ورته پته و چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس نبی هغه سټډي کړو هغه معلوم کړو نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے زمونږ د جمعات کې افس سے بدی جمعات کې نو ما چرته تقریر کې ویلو چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي نو دته مې وی چې جنت ته خوښته ول ډېر مې خوښ ما الله دې چرته په جنگ کې شهید کا چې نیغ جنت ته لاړ شي نو هغه وخت کې خو یې غږ ونه کو خو بیا راپسې کور ته راغی وی چې ما بیګام ټوله شپه تېره کړې وه چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه ورې چرته هغه چې په قسمت کې و نو رښتیا غریب شهید او بې ګناه قتل کړی شي. خیال هم راغی حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې اوده کېږي او دا دعا وکړي چې خدای مال په دې کټ پوزي باندې مرګ مرا کوا ما چې مړ کې نو ما په جنگ کې شهید کا
کدا سړی په دې کټ پوزي په خپل مرګ مړ شم قیامت کې به الله د شهیدانو په ټولي کې ودرې خالی په دې نیت باندې. عزیزانو خبره ټوله دړه ده، د ظاهر ډنګ ټکور نه ده. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري. ولا ينظر الى اعمالكم، نو ستاسو عملونو ته ګوري. ولكن ينظر الى قلوبكم، هغه ګوري ستاسو زړونو ته چې ستا پړه کې زما متعلق څه دي. اړکې دي اوس خپل زړه ته وګورئ چې زمونږ خلکو پړه کې د خدای متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د صحابه متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه دي. زمونږ پړه کې د اهل بیت رسول متعلق څه دي. د خپل ځان ته وګورئ، خپل ته وګورئ. خبره ده نه، خبره د ظاهري ډنګ ټکور نه ده او نه د ظاهري روپ ته دړه خبره. عزیزانو زمونږ ډېر پلیت دی، مردار دی. امام غزالی رحمت الله علیه رورو احمد غزالی، احمد غزالی به دی امام غزالی پسې منځ نه کولو. امام غزالی لاړو مور ته شکایت وکړو چې دا زما رور ما پسې منځ نه کوي، دا خلک به څه وایي. مور رونی و احمد غزالی چې بچیا ولی ور پسې منځ نه کوي رور پسې. وې زه هغه سړي پسې منځ نه کوم چې د چا زړه د حیض په وینو باندې ګندی. د حیض په وینو څنګه ګندی؟ وې دې ولار په منځ کې کتاب شروع کړی دی او د حیض باب لیکي، نو په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي. نو دی وجنه زده پسې منځ نه کوم. ما چې درته خبره دړه ده، احمد غزالی هغه ټاپ ته رسېدلی و چې رور پسې په منځ ولاړ دی او بیا نظر د ملا نه نیغ وتی دی او دړه په هغه سوري کې لګیا دی، ګوري چې دې ځای کې څه شی. تا ته زه مخکې ولاړم په منظر، تاسو په ایمان وایي چې دا به هم درته پته ولګي چې زما کله اودس نه او درته مخکې ولاړم، نو تاسو پته لګولی شي چې دی بې اودسه ولاړ دی. روټي خلاصو دا پته لګولی شي چې دا ملا بې اودسه ولاړ دی. دا پته لګولی شي چې دې ځای کې سهوه شو، دا ټکی پرېښو، دا یې مخکې وویلو، دا یې رستو وویلو، په دې ډبې یې. دا مونږ نشو کنه. نو زمونږ مونږ وای تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چړه دی بتخانه ده، نو تا ته په منځ کې ملاویږي څه. د احمد غزالی نظر د امام غزالی د نن د زړه په نقطه کې لګېدو، ورپسې ولاړ په منځ. تاسو به وایئ چې داسې خلق هم تیر شوي دي چې دا پته ورته لګېده، او چې داسې تیر شوي ما لیدلي. بیا یې چې چاته ښودلي مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله تعالی و تبارک، مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه ته وی چې یاره د کشف یو جلک پکار وی راځه بوتله جمعات ته بوتله ده، جمعات دروازې نه چې نه نوتی دی په دې مخې ورته لاس والے چې لاس والے دی ول ګور اوس په جمعات کې چې ګوري څومره خلق، څوک سپی دي، څوک مګي دي،
څوک بیزوګان دي څوک میلوګان دي. په مصلی چې ولاړو د خنزیر په شکل. بیا ورته په مخلاص والو ویل ابھی یقین آ گیا ہے؟ ویلا صاحب ویل چلو میرے ساتھ. بیا دیرے ته بوتلو په لاهور کې. چا دیرے ته ټانګې نه کوشو بیا ورته په مخلاص والو ویل دیکھو ابھی علامہ افغانی وی زما د خدای په ذات قسمی چې د دیرې ته مې کته د هر قبر نه د اور لمبې راوته. دم زړو ما ته تپوسو کو ما چې حضرت دا علم تاسو بڑا مدہ کې زده کړی دی. ما ته وی چې یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا ہے. 40 سال اس علم کے لیے میں نے محنت کی. اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے. اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں, میں 4 سال میرے ساتھ رہیں, 4 سال میں یہ علم میں آپ کو سکھا دوں گا. عزیزانو دا د دنیا واقعات دي, پسترګو لیدلې شوي. دا ورته پته لګېدلې ده. یو سړی راو داسې وکتو, چې وکتو ورته داسې وکته, مرګرو ته وی چې سړی ژوندی دی او ځان ته دیندارم وایي او دی ژوندی م, خو دنه په ژوند ایمان سلب شوی دی, دکې ایمان نشته, دی به بې ایمانه د دنیا نه تېرېږي. فی الحال دلته یو بزرگ دی, فی الحال تیر ورځو کې ما ته وی چې په لاره روان یم, څوک راته سپي ښکاري څوک راته څه ښکاري, وی خدای ته مې دعا وکړه چې دا خبره ما نه لرې کا. نو وی څو ورځې وشوې بد شوی یم دلته, خبره د دې ځای ده, د دې ځای ماما دړه ده دړه. نن د ټول ملک ړه وګورئ څه دي پکې, څه په عظیم قهر اخته یې. هره ورځ څه نه څه قهر در باندې نازلي. اوس اسمبلی ماتې شوي دي په پاکستان کې صاحب, بس بل ویر نشته. اسمبلی ماتې دي او اسمبلی ماتې. زمونږ د پېښور اسمبلی ماته نو د دې څه ملک ټیپر کړی و چې اسمبلی ماتې دي. دا خو خدای دې داسې ماتې کړي چې کینې کینې شي او غوښې سپي وخوري, داسې دې خدای ماتې کړي. دې رزیلو ته ګورئ تاسو, دا سویمه جمعه ده چې زمونږ د جماعت کې اوبه نشته. دې رزیلو ته ګورئ, ټس نه مس نه کېږي. دا اسمبلی وی کنه, دا سرکارو, دا عمله وا, دا اسمبلی. کم اسمبلی او کم حکومت چې جماعت لا اوبه نشي مهیا کوله, خدای دې هغوی په ښځو وشرموي, په لوړو دې خدای وشرموي. او شرمېدلي دي او دله په څه پوهېږي. یو سړي په کونه ونه زرغونه شوه, په کوم ځای زرغونه شوه ووایئ, جوماتونه مماتونه سیم تاسو سر خوړلی دی. په کونه یې ونه زرغونه شوه, خلک وردل په کونه دې ونه وشوه, ویل خیر دې سوري لاندې بیا کښېنمه. د دې زنطلاقو په کونه ونې شوي دي, ټس نه مس نه کېږي. دا رزیل قوم به بیا سبا ګورئ چې پرتګیستلي به دې خلکو د پاره بیا په سړکو باندې منډې وایي. د دې رزیل قوم بیا به درته تماشې اخلي. دې خلکو له صاحب د کربلا واقعه کربلا ته ګورو, دې قوم ته ګور. هغه ورځ مې شیعاګانو ته ویل مال امام حسین ته ګورو, ستاسو د شکل ته ګوره کښېنئ, خدای بیخ بنیاد وباسه, خو یو ارامتوب دی پې لګیایي, یا حسین شاه حسین, یا حسین شاه حسین. کم چې در کې غوړ غوړ دي هغه ټپ ځان له نه ورکوي, ملا در کې ټپ ځان له نه ورکوي, مورمړي پلارمني م رئیسار کړي او کمیس هم تیز دی, یا حسین شاه حسین. دا لس ورځې سینه وهئ به جوړې جنتیان شوي. خدای بیړه غرقه کا, ستاسو امام حسین سره څه کار او زمونږ امام حسین سره څه کار؟
مونږ کې غیرت نشته. کم سړی چې ښځه بربنډه بار ګرځي په خطي ګدلای وی که نه؟ تاسو وایئ په ایمان چې په خطي ګدله ته مونږ څنګه یو چې د چا لونه بربنډې بار ګرځي دا په خطي ګدلای. نن ستا ملک ټول دله دی، ملک د امام حسین نامې دلته راشه چابړي فروش درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي، رشکو والا درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي، هغه هم هغه دونه ته چادري ور په سر کړې ده چې ګورې په سړک کې بربنډه ځان سره روانه کړي، رشکې چلی. مونږ دې قوم سره واسطه ده، د دې قوم امامان یو، د دې قوم نکاحونه تړو. او هغه یو کابلی ملا هم د یو اجړا جنازه یې کړې وه، نو ملیانو راونیو چې د اجړا جنازه خو نه کېږي، تا د ښځې نیت تړلی و که د سړي؟ هغه ویلې په حرام کښېني، ښځه او نر پکې نه و او نه مې نیت تړلی و، خو ما دا نیت وتړلو چې یو منبوس او پاروا د دې دوس. الله اکبر. خلکو مې وی چې الله اکبر، ویل مال چې خښوئ یې ګرمي ده چې کار خلاصېږي. دا دې جنازې دي یا د دې نکاحونه دي؟ اول ستاسو نکاح چې په ایمان وی تړلی کېږي. اوس در نه تپوس کوم، اوس چې ستا نکاح تړلی کېدو تا هغه وخت کې څه لفظ ویلی و؟ یاره که لفظ تاسو له درځیم نو دا ګیره کالوم لفظ. مولا ورته داسې بنګ جنان هغه لکه هم بنګ بنګو کې هم بنګ بنګو کې لکه چې هلته ډمتوب قضا کېږي، ښځې په ګډا دي، نران هم په ګډا دي، هلکان هم په ګډا دي، بوډاګان په وریجو اخته دي، صاحب دا سنت یې ورته والي دي، نوړی تې قضا کېږي. نکاحونه څه کوي؟ نو کابل استاذ ته مې وی چې هلکه ته نکاحونه هم داسې تړلی، خدای په راستی که مې تر اوسه سم نکاح تړلی، مال څه کې؟ ویل ورته یم چې د اخره مې درکړه څنګه چل کې؟ هغه هو ناری کې وزم چې مبارک شه. نکاحونه هم خوار، جنازې هم خوارې، امامت هم خوار. زه د داسې خوار ساتلی یم په جومات کې، زه چې د اختر مونځ څومره اهم مونځي، د اختر په ورځ یې ولاړ یم او ته راپسې ولاړ یې، او نیت کې مې دای چې دې خنزیر خو غوا اغوستې ده او دا سرمن به ماله نه راکوي. نو خدای چې د ده مونځ خو ما پسې ونه کړي. داسې ده که نه؟ د اختر مونځونه هم تباه دي، قسم په خدای چې دا د جمعې هم تباه دي. په روجو کې تراویح هم تباه دي. اپیجي صاحب چې مخ راواړي او دعا کوي، ټول ورته دا سپېره ناست وي، دوی کې به څه درک لګي کور یې وران شه، دا خو چندم جوړ خواره ده. نو لګیا یي مخ کې سر شڼی را شڼی، خو دا نیت نه وي چې ګینې دا خلک دې واقعي دا قرآن واوري. آرام کښېنئ، خبره د دې ځای ده، دا ځای دې ځای ته الله ګوري چې زما متعلق په دې ځای کې ستا څه دي. د امام حسین په دې ځای کې الله او د الله حکم د سر پرې کولو په ټیم کې بی بی زینب ته ووی وی که نه چې الله ویلی دي چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. د خدای حکم دی چې زینب ته به په کور کې ناسته، ځان به بې پردې کېنه، زما سر به اوس پرې کېږي او تکه د خیمې نه بار راووتې نو خدای به سزا درکوي. اړه دې ته وایي، اړه داو. جنگ خو په پاکستان کې د غلام اسحاق او د نواز شریف جنگ نه و، د غلام اسحاق او د نواز شریف جنگ تاسو په ایمان وای چې د دوی جنگ د قوم د پاره، د دوی جنگ د دین د پاره، د دوی جنگ د مذهب د پاره. جنگ دی لاو چې
پتا لک تیل زیات مګلې شوي دي او په ما کم دي نو تا نه را کوزومه چې ځان زیات غوړ کم. خبره د تیلو وه. ملک نه څه جوړ کړه؟ نن د دې ملک څه انجام دی؟ سیاسی اولیاء پکې را پاسې دي چې تاسو په پیغمبرو منلی دي. د خدای حکم حی علی الصلاة د چا حکم دی؟ او حی علی الفلاح د چا حکم دی؟ اره ورځ د خدای 15 आवाज درته په جمعات کې کیږي. 15 आवाजو له جمعات ته نه راتلې د خدای په आवाज او لیډرګي او لیډرګي ویلیو نو لانګ مارچ ته لکونه خلک تیار شویو. خو خزو سړو ویلیو کنه. پکې مونږ مرګري ما ته چاوي دا تاسو پکې څه کوي؟ ما وروره چې جړاګانو سره ټولو مر تیر کړي اوسې خزو سره تیرو. لکونه خلق د لیډر په आवाज باندې په لانګ مارچ کې تیارو او حی علی الصلاة او حی علی الفلاح د خدای आवाज دی. د خدای کور ته ناراضي. تاسو بخنه، تاسو جنت، تاسو د عقل خبري. دا قوم او جنتونه نه زما چې ورځ تیریږي د ثوابای پالې ونی په خبره مې ایمان زیاتیږي. ما ته را بجلیګر مولا ته مالاو ول دا لوی لوی چغې چې وهي هغه ته مال خوځې ما ول دا تبر ګوري صادر نه رويستو په دې تبر بده کې مکم کدی بیا چغه والی و. جنتونه می ټول ټوکړي ټوکړي ک جنت نشتا او په دوزخ کې می سیخ والے د خلق را تعالی راوا چې راضي چې د جنت نوم ونه لدی قوم له خدای جنت ورکړي. اوس دا لانګ مارچ ووس د پاره چې الیکشن وکا د امام حسین لانګ مارچ د مدینه نا کوفی تا او کربلا تا لانګ مارچ دې د پاره چې یزید ته د قران د دفعات منکری قرآنی احکامات د خپل اندې پیمال ک نننه پیدا شوه بچیم در باندې قربانوم خو الله کده پریدم. لانګ مارچ امام حسین هم کړو خو هغه د قران د پاره او د دین د پاره او د خدای د پاره. لانګ مارچ تا دې د پاره کولو چې الیکشنو کا بس ورځ دې ډېر او شو دا ټټو لګ مونږ تراکه چې مونږ په سوارش خبره د ټټو دا لکه مونږ چې واړو چرته خربم غیر کو نو په خرب لمبر په لمبر سوریدو نو چې دا سه سمند بلارو نه مرګری ته چې کوشا کنه یار بس تا ډیره چانټي وخوړه چې مونږه په لګه چانټي وخور. چانټي پیژنې؟ چانټي پیژنې؟ نه زرونه خو ځوي لکه دا هغه د ربړ بوت نه نه د ربړ بوت نه تاسو خیال راغی کوشا چې زه اوس لګه چانټي په وخورم. خبره د چانټای ده الیکشنو کا اوس الیکشن کې به څوک راځي بیا به څوک راځي؟ دغه کروڑ پتیان، عرب پتیان، خانان، نوابان، اربابان دغه قوم به غلامی دا تالی سټ به منډي وای ورته لارې به ورته جارو کوي خزو ډټسنې به ورته بوزي را بوزي په یو شپه کې به یو کروڑ روپۍ تقسیم شي په کلو باندې او دغه نوابان به بیا راشي. نو ګوري خبره خود دوی نه باروزی نه. اوس مونږ چې چغه وو چې خدا کے زمین پر خدا کا نظام نو تاسو په ټول پاکستان کې د خدای اسمه کماته وخای زه ته
تو خدا وے کنا چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام. نو په پاکستان کې د خدای ځمکه وښایه نو په هغه ځای به د خدای نظام راولي. نو ویون کې هم دروغجن دی ځکه چې د خدای ځمکه نشته په پاکستان کې. نو ځمکې خو یا د سند د وډیراو دي یا د پنجاب د وډیراو دي، ٹھیک ده جی، یا د صوبه سرحد د وډیراو دي. په دې تنګي کې یو خان دی 9000 جریبه ځمکه ده، 9000 جریبه. دلته زمونږ یو خانو په دغه علاقه کې 11,000 جریبه ځمکه. نو چې ما ته دا پته ده چې په پاکستان کې د خدای ځمکه نشته او زه وایم چې خدا کې زمین پر خدا کا نظام، نه زه دروغجن نه یم، تا دوکه کوم نه. ځمکې خو ټولې تاسو قبضه کړي دي، خدای لم پرېښي څه دي. اوس بیا خبره ده چې خدای دې ورمېږ مات کړي او درنیوالي بل لی پرېږدي. په تخت ناست دی، کرسی کې ناست دی، لندن کې ناست دی، امریکا کې ناست دی، جرمني کې ناست دی، سیل لتلی سره د بلبلې او اسرائیل علیه السلام درشي اور میګ دې مات کی. جدا خبره ده او خدای داسې کله کله کوي، خپل رضا ته سړی نه پرېږدي. ناګهانه دې طلاق لکه وایي ای عاقله غوږ سما ته مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. دا رضا ستا نه ده، دا بیا د بل چا ده. اے عاقل غوږ سما ته مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. په تخت ناست دی غړپ دې ځای نه دې ونیسي، ناګهانه های ہوئی جوړ شي. څه چلو شو؟ لکه هارډ فیل شو. ډاکټر وای ډاکټر چې را خبرېدو د بیړي د پلارم غر کوه. ته خو علاجونه کوي که لندن ته ځې، امریکې ته ځې، بائی پاس کې که نه جي. دې بائی پاس ته دې مو خدای پرېږدي نه. ته به بائی پاس ته ځې لندن ته. یو سړی دلته مړ دی 13 ورځو کې 2.5 کروڑ روپۍ داغه د زړه په اپریشنونو لګېدلې وې. 2.5 کروڑ 2.5 کروڑ روپوم بچ نکو. بائی پاس اپریشن ته واچولو چې ډاکټر ورنږدې کېدو بیا ته ساوتې وه. اے عاقل غوږ سما ته مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. اوس ویې کړه څه ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبرابۍ نه لیدل هیچا ته. داسې به روانو الله د دې خلکو د اتلم په لاره لیدلي دي. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبرابۍ نه لیدل هیچا ته. بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا ته. په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشې مولا ته. نو عارضی طور خو د خدای ځمکه نشته په پاکستان کې چې ته پې د خدای نظام راولي. خو ټولې تاسو نیولي دي، نو په کومه ځمکه به د خدای نظام راولي؟ اوس چا چې د خدای ځمکې نیولي دي ټول بېدینه دي. هغه ټول د خدای غلا او د خدای ګڼکپان او د خدای منکر دي. نو هغه په دې ځمکو د خدای نظام څنګه راولي؟ دا چرته خوب هم ګورئ، خوب
چې په پاکستان کې د ووټ او د جمهوریت نامه وي نو په پاکستان کې به اسلام راشي. اول زه د مولیانو نه پوښتنه کوم، د ځان نه کوم، ځکه چې زم په دغه ډله کې یم چې په اسلام کې د ښځې ووټ شته او د ووټ په ورځ تاسو د ښځو حال ګورئ. اسلام کې خو شورا ده، و امرهم شورا بینهم. د ښځې ووټ خو څه کوي چې د جاهل ووټ هم نشته، د قمقل ناپویا په ټول کلي کې په ټول علاقه کې به یو کس یا دوه کسه به داسې وي چې به قابل د ووټ وي، ټول کلی او علاقه قابل د ووټ دم نه. په څه پوهېږي؟ نو اوس به بیا میله ګرمیږي او دا لوی لوی وډیره چې دی هغې به راوځي د هغې خو پروا شته نه، کربونه ورسره دي، پدمونه ورسره دي، راوبځي او مونږ ورته د منډۍ چیله ښکارو، بس خرید بم کی او بیا بم دغه خلک راشي، کته به بدلی شي، بل روپ کې به راشي. نو نه د دې ضمیر شته او نه د قوم ضمیر شته. خدای پوهیږي چې پاکستان الله کم قهر له ساتلی دی او کم عذاب له ساتلی دی او په کم رنگ به تباہ کوي. امریکا نن په دنیا کې یو عظیم طاقت دی. تاسو وګورئ په امریکا عذاب راغلی و، سیلابونه پې راغله، امریکې نه شو ټینګولی، سوونه خلک یې یوړه. د خدای عذاب خدا سي. په روس کې ورشه وګوره عذاب راغلی دی. الکانو ته چې روټۍ نه میلاویږي د الکانو چکلې پکې جوړې شوې، څنګه چې د ښځو چکلې وې دلته داسې په روس کې د الکانو چکلې جوړې شوې چې روټۍ پورې حیران دي. په مصر کې وګورئ، په بوسنیا کې وګورئ، په اسرائیلو کې 150 چکلې د ښځو جوړې شوې. دوبۍ له د 15 ورځو په ویزو باندې فارنر ښځې راځي. اوس چې هر څه به کېږي 15 ورځو کې، چې لاړې شي بل جاز راشي. اوس دا خبرې تاسو ته څه پته چې دا سرمایه‌دار چې دی د ملک کې څه کوي؟ دوبۍ او قطر او دوحه او مسقط او دا اسلامي ملکونه دي، په دې کې چې کرکټ میچ کېږي ستا د ملک سربراهان سره د ښځو سره د لوڼو ورځي او ورته ناستې او تماشې کوي. نن هغه خلقو ته به دا قوم بیا ټوکری ټوکری کی. د غلام اسحاق او د نواز شریف باچهی نن ختمه شو. لاړ یو خوایا مخ نیولې دی او بل خوایا سر نیولې دی، خدای خبر چرته به ناست. اوس نور راله هغې وایي چې مونږ انصاف کوو. وبګو دا انصاف به مو ګورئ. نو عزیزانو ځان مه ستړی کوئ، خیال م راغی جي، ځان ستړی کوئ ما. دا ملکیږي نه. کم قومونه چې په خپل حال بدل نه کی، الله د هغې حال نه بدلی. کم قوم چې په خپل حال بدل کی، دا الله اراده ورته متوجه شي او د هغې حال بدل شي. نو زمونږه هر څه فراډ او دوکه ده. اول زه جماعت کې ناست یم، په محرم کې چې لسم باندې تکیر پوخ کې او ما ته جماعت ته راولېږي، زه یې خورم که نه؟ تاسو جماعت ته څه لېږئ که نه؟ زه یې خورم یا حلوا پخه کې زه یې خورم. اوس په کار ما ته دا دي چې زه تا په جماعت کې راونیسم
او په دې شونډو شونډو دې په سپېړو وام او دا شونډې در باندې وپړسم چې دا کیر دې ولې راوړو؟ دا ولې؟ تاړه کې دا فرض کړي دي چې دا محرم منل جو دغه ته وایي چې په دغه ورځ کیر پوخ. نو تاو شیعاګانو کې څه فرق دی؟ محرم مناول دی ته وایي چې کوم قانون د پاره اهل بیت رسول خزه او بچی قربانی هغه قانون د پاره به تم ځان قربانای. ستا قرآن نه په پاکستان کې ټوکې او مسخري جوړې دي، ستا دین نه مسخره جوړه ده، ستا جماعت سره میوزک سنټر دي، خلک تی مونځ نشي کولی. تی لعنت په داسې قوم او په داسې ملک باندې، په تاسو دې لعنت شي د خدای چې هغه خلقو سره به بیا مرګرتیا کوي چې د پرون د چا دوه کاله حکومتونه تیر شو او متیاز هم در باندې ونه کړې. هوټینګې دې چرته شي. ما خو تاسو ته وړاندې یو مثال ویلی چې مونږه د ماشکیرونه یو ماشکیو ډولکی ته به ګډېده، زامن ورته ویل ډولکی ته مه ګډېږه مړکو دی. ویل بچیا توبه مې ده بیا نه ګډېږم. ویل که ګډ شوی وجنو د ولې په غاړه ناست دی مشک ډکوي، د ډولکی اواز یې اورېدلی دی. ویل نه ګډېږم درته زه زامنو منې کړی. چې بیا یو ساعت تېر شو، ویل نه ګډېږم زامنو منې کړی ما. د ډولکی کې هغه مست غوندې تار که خیال وکړي د بلبلې شروع کړي لکه تاسو دا پښتانه نه یې پښتانه دی خو باسه پښتانه دا پښتو څه ته وایي؟ اوس ما ته چې څوک وایي چې د پښتون زه نه، زه د بړو جولا یم، زه جولا یم جولا، یا ته پښتون نه جي زه پنجابی یم. پښتون څه دا د پښتنو حق چا والی و چې چا والی و تاسو به وی چې پښتنو حق غواړې که نه غواړې؟ تاسو به غواړو. ویل به لاس مې ماتوم او درته به یې اخلم. چا ستا حق والی هغه سره ته ملګری شوې که نه؟ پښتانه اوس راشه د ما سره یو ورځ دکان کې کښېنه چې دا پښتانه درته وښیم چې کوم پښتون دله ګورې ښځه یې بربنډه ځان سره روانه کړي. دا پښتانه دي. راشه په صدر کې ګوره بازار صدر بازار روډ درته وښیم دا پښتانو تماشا وکړه. آرمي سټیډیم ته ماښام ورشه د پښتنو تماشا وکړه. د کوم پښتون ښځې خښتک چې باد وایي هغه هم پښتوني. پښتانه دا وایه چې پښتون یو خر دماغ قوم دی. خر له چې ته ټېله ورکې که نه چې ته رستو زر کوې دا سنبی رستو زور کوي، ته مخکې ټېله ورکوه دی به رستو زور کوي. د خرطوب په ځای کې پښتون ګوره جګړه به وکړي، سړی به ولي، بیا به ښځه هم ګرځي، لوڼه به هم ګرځي، تره به هم ګرځي، ماما به هم ګرځي، مینتې به هم کوي. هله اوس جوړه وکړي، هله جوړه کړه کور دې وران شه چې وران شي، خو وړاندې را به دې سوچ کړی وه که نه خدای دې هلاک که. جوش در کې و چې هوش دله راتلو کور دې ورانو د پلار. دغې لاره دې ارامتوب له تکړه دي. نور پښتنو کې ما ته عقل وښایه، سوچ وښایه، فهم وښایه، چېرته د سړیتوب فیصله د دې پښتون قوم وښایه. پښتانه ګوره د کابلۍ نه بار په بایسکوپونو کې، پښتانه ګوره په میوزک سنټرو کې، پښتانه ګوره په بیلیټونو کې. پښتون دا کو چېرته د کنجرتوب او د ډمتوب ځای پښتانه پکې ګوره، سړیتوب ځای کې او پښتانه نه. د جوماتونو له سپینګري منګري چېرته سخرې بوډای ټوخېږي را ټوخېږي انګور ورته وایي چې شه جومات ته لاړ شه که نه خدای مې در نه خلاصه که. دغه بوډاګان مونږ له راواستي لکه دا مخې ته مې ناست دي او دغه دا څه ورته وایي ځوانان چې دا لغړي تې کوي. اوس ملک باندې بل قهر نازل دی د پیرای او د ملاتوب په شکل کې بار ملکونه در کې بل کار کوي. اب بلا خبره ده چې دا پښتون قوم یا دا بدبخت قوم پې پوهېږي نه. سړی خرید کړی شي چې دې تبلیغي جماعت والاو ډېر کار وکړه، امریکا او لندن او جرمني او روس او چین کې خلک مسلمانان کړه، دې پسې شي نو د پیر په شکل کې دې پسې کی.
د مولا په شکل کې دې پسې کی چې دا ډله خرابه ده خلق خرابای تاسو په ایمان وای او بیا په ایمان وای کلمه وای ټول چې لا اله الا الله محمد رسول د مسلمان شکل اسلام چې ویلې ده نو ګیره ویلې ده ها ویلې ده ټوپه یا پټکه دا اسلام ویلې ده کنه ٹھیک جامع سپینه ارته کولاو دا اسلام ویلې دي کنه دي پنځه وخت مونږ کول اسلام ویلې دي کنه دي بدرات په خلا نه ویل فضول خبره نه کول دا اسلام ویلې دي کنه دي ویل په تبلیغي جماعت کې سړی نه دا شی جوړ شي کنه ها دا شی ته جوړیږي کنه جوړي په تبلیغي جماعت کې ظلمي الکان بې چې شکل ته وګوره په خدای قسم چې تا ته به خدای را یاد شي چې واقعي یو مسلمان ظلمي داسې شکل پکار اوس هغه پسې پیران او مليان لګولي چې د دې ډلې مخالفت کوي اوس دې قوم کې نن ساره یو سړی راغی په ډبیره کې یو پیر پیدا شوی نو داسې غوسه رااله چې هغه سړی ته مې غریب ته ګډې وډې وویلې او خولې نه مې کنځلې زما خو خوله بې واکه ده د تبلیغ کې زه ځم هم ځکه نه یو ځل پکې تللی سړی مې ووالو هماغه امیر صاحب ما ته وایي چې اوهو دا پایو دروازه ولداریا ګیره راته خوځوي او دروازې موټه کولې راته او چې ولداریا اعلان دی یو شلاپ شو په دې خوله مې ووالو راو غورځېدو په لاتو پې وختم قریشی صاحب د خدای وبخي په دې صدر کې و مطلو ہو زیر ونیوم چې یہ تو ہمارا مشن نہیں ہے اور آپ نے یہ کیا کیا مل جاؤ میں خسی تبلیغ نہیں کرتا وجلم نو دې ډلې کې زم ځکه نه چې برداشت نشم کولی دې ته بستره غورځوم غږ نه کوي کنځل ورته وکم غږ نه کوي اوس پیغمبري اخلاق دادي که نه دي اوس په دې رنګ کې د دې کلو خلکو ته د عظمت تقریرونه خو ټول ټیپ کېږي څوک راته دا مو وایي چې دا ته ټیپونه چې ستا تقریرونه ټیپ کېږي تا خو به پې ډېرې پیسې اخېستي مال دا ټیپونو والا دی خدای ورکړي خدای راستي کوي چېرې اوبه هم راوړي دي په دې خو زه پوهېږم نه یم چې په دې خلک پیسې مړي چې زه په تقریر ټیپ کولو باندې پیسې والم نو زه بیا مسلمان یم یا زه بیا ملا یم خبره ده که نه والله که ته خبره مې خو ارامي قوم دی څه لکۍ خو ما پورې مو تړي تړئ پکړه شئ تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے